اودس دا درته پته ده چې پیغمبر اودس اوبه چرې په ځمکه نه وې توی شوې چرې نه چې هغه به اودس کولو نو صحابه به ورته لاسونه نیولي هغه د اودس اوبه به بیا په مخ باندې ومني په بدن به یې وګټي په سر به یې ومني د هغه د اودس اوبه به په ځمکه نه توی د عشق دا عالم او د مینې دا عالم بیا د اودس راز درته معلوم چې مونږ خو پرېږده دا د اودس چې کوم اندامونه دي دا به د قیامت په ورځ د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې چمک کوي دا لاسونه تر دې څنګلو دا مخ دا خپې څوارلسمې دنیا دا څوک دي وایي دا هغه خلق دی چې دي مانځه دپاره په دې اندامونو اودس کړی یو د اودس فضیلت بدای یا اودس کې با اسراف نه کې اوس دا د بنګو وایمه ده نو دې سره خو د شلو اودسونو به په یو اودس ځای کي دا یو اندام به درې ځله لمدې که یو ځل دلون کوم اکتفا پې کېږي خپې چې دی دا شیخان دا خپې تر دومره تر دې ووینځي تر دې وینځل نشته دا ګیټۍ ده به دې ګیټۍ نه پاس دا دومره خپه دا به لمدی دوی صاحبه ده او په مخ چې واچي دغه ګومنځ یې به پکې وایي بیا د چا ګیره چې ګڼئ او دننه اوبه رسېدل مشکلي نو هغه ته صرف په مخ اوبه واچوه او په دې ځای داسې لوند لاس راکړه د چا ګیره چې زمونږ غوندي سپکه یي لږه نو بیا پکې لږې اوبه دننه کول پکار بیا یو طریقه درنه اوس پوښتنه کوم چې د سر مسه څومره فرض ده ته دا طریقه وکړه لږه وکړه یو خبره خو دې غلطه کړې وه نه دا ټول سر ومږلو ماما سوچ کوئ لږ فکر کوئ قسم په خدای دی چې د دې هر شي پوښتنې به کېږي دا یو شی د لیک نه بار نه دی یو شی تاسو 24 घंटे د الله د پولیس په کسټډي کې یې 24 घंटे دا یو شی د لیک نه بار نه که د یو مسی پوښتنه وشوه چې دا غلطه طریقه دی ولې کوله اومم والله کا جواب ورکړی شي بیا جمعات تراله او دسته وکړو 2 رکعاته تحیت المسجد بکې 2 رکعاته نفل بس کا وقت وقت نو مستحب کار دے ضروری نہیں دی بیا بغلے کینی
بیا به په یو یو ټکي سوچ کوي. الحمد چې ووایه په دې به سوچ کوي چې دا ما څه ووایي. اهدنا الصراط المستقیم چې ووایه په دې به سوچ کوي چې دا څه درخواست مې خدای ته ورکړو. دا تصورم قسم په خدای دی که زمونږ په منځونو کې په بد الله اکبر سبحانك اللهم ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خون 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 کوي هغه لکه دا روژه کې حافظ چې ولاړ یو نه پې دی پوهېږي او نه پې وروستو خلک پوهېږي. پوه شوې؟ یو ټکي ته چې اهدنا الصراط المستقیم کې ما څه مطالبه وکړه؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کې ما څه مطالبه وکړه؟ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کې ما څه مطالبه وکړه؟ ربنا آتنا فی الدنیا کې ما څه مطالبه وکړه؟ دا تصورم زمونږ نو عزیزانو دا منځونه نشي. اسې ځان مان مستړی کوئ که دغه سوچ او دغه تصور ورته کوئ. سوچ بدا کې چې لاس وتړئ او نامنه ښکته کېدې نو سوچ بدا وکړئ چې زه لاس تړلی اتکړی مې ځان ته ولګولې خدای تا ته مجرم ودرېدم مجرم رحم او فضل درنه غواړم. یاره په ایمان ووایې دا ټول جومات کې چې څومره ناست یو تاڼې ته چې ورشئ یا تاڼېدار یا هغه د تاڼې مرزا چې دی نو هغه هم صدر تارړي او هغه درته داسې ناست دی تا راغوښتی ومنو وایي په ایمان چې زړه در نه وځي که نه چې مرزا در سره دا چلي کینهلته د تاڼې پیشي در نه زړه وباسي او د جومات پیشي د خدای ته پیشي ده دا در نړه ولې نه وباسي؟ خدا د جومات مالک دومره زورور نه ګڼې که نه چې څومره زورور د تاڼې سړی ګڼې. که دا د تاڼېدار عمره زورور د دې تاڼې مالک ګڼلی نو ته به په جومات کې په جړه چا نه شوې راټینګولی. دې وجې نه عزیزانو په خدای قسم که د ملک خبره کوئ دا ملک تباه دی. د ملک د حکمران طبقې د لاسه بیړه تباه ده. د عوامو د لاسه د ملک بیړه تباه ده. عوام وګورئ چې څومره د خدای نه باغیان دي څومره چې وس دی دومره د خدای نه باغیان دي څومره چې وس دی. که حکمران طبقه وګورئ د خدای نه باغیان دي څو پورې چې آسماني انقلاب او خدایي انقلاب په دې ملک نه وي راغلی دا ملک نه ټیکي. اوس به ګورئ بله غویمه به شروع شي غویمه به شروع شي چې دغه دی دا کالاباغ ډیم جوړ شي که جوړ نه شي نو بیګا زمونږ د خنډي استاد خو وی چې جوړو مې خنډی پېژنئ خنډی څوک دی د خو وی چې جوړو به دا نور ورته وشي نه کوي. اول په دې جګړه وه چې د دې صوبې نامه پښتونخوا کېده
ما نه اخبار والا پوښتنه وکړه چې د صوبې نامه پښتونخوا ښه ده که بده ده؟ نو ما ورته ویلي چې زه خو پښتون قوم سره تعلق لرم، پښتون یم، ښه ده چې پې نامه کېږدئ، خو په یو شرط چې پښتون نامه یې د هغه ښځه به په کور کې ناسته وي او بې بورکې به بار نه راوځي. نو هله د دې صوبې نامه پښتونخوا کېږي او که ښځه یې لنډره بار ګرځي او د صوبې نامه تاسو په ایمان ووایئ چې د صدر ته ورشي د مازدیګر ټایم کې لیډا او لیډۍ وي، لیډا په موټر کې ناست وي او لیډۍ لاړه شي دکاندارانو سره انګتې اچي. اوس نور ډایګرامونه جومات کې درته نشم جوړولی. کم یو په خېټه موړ زن طلاق چې ګورې ښځه یې بربنډه کړه. د چا چې ښځه بربنډه بار ګرځي هغه سره په صف کې مونځ کېږي. ماله خو چې څوک راشي زمونږ جومات کې دا چل دی دا چل دی، زما وروره کور مونځ کوه. خدای راستی که نه دې امامانو پسې کېږي او نه دې خلکو سره په صف کې مونځ کېږي. امام د خټو ګوګشتي دی او دا ورپسې چې ولاړي صاحبه دام څنګه یې نو تاسو ته پته ده. زه امروره کور مونځ کوه کور. سهار هم رانه یو سړي تپوس وکړو وی کراچۍ کې یو استاد دی او هغه داسې په پاس لوډ سپیکرو کې اعلانونه کوي که ته مال ماما چړه دې نه مني په ارام کښېنه کور مونځ کوه. سجده ده په دغه سره کې چې ورته ولګې نو من خدای خوښوي کنه ده. هغه سجدو له کارپېټ نه دی پکار او نه ورته مصلې پکار دي. ان الله لا ينظر الى صوركم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري، ولا ينظر الى اعمالكم، نستاسو عملونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم، الله ستا زړه ته ګوري چې زما متعلق ستا په زړه کې څه دي. کړه دې زما کور دی او کړه دې د شیطان کور دی. ستاړه د چا کور؟ واخر دعوانا الحمد